بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ نن ویډیو به پر وخت باندې سی وخت یا ټایم چې شای دی، قیمت یې څه دی، استعمال یې څه شای دی، او د انسان یا د سټوډنټس په کامیابی او ناکامۍ کې د ده څوری کردار دی. د دې په باره کښې به موږ نن انشاءالله دغه ویډیو کوو. دا وخت واپس نه راځي. وخت څوک را واپس کولای نسی. امیر وي که غریب وي وخت را واپس کولای نسی. وخت څوک درولای نسی. لوی وي که وړوکی وي، مالدار وي که غریب وي، ښاغلی وي که غول وي، وخت څوک درولای نسی. د وخت قیمت له هیچا سره هم نشته. د دنیا امیرترین سړی هم وخت کړای نسی. وخت د چا انتظار نه کوي. وخت د چا انتظار نه کوي. وخت راځي ته استعمال کې او کې نه استعمالې. وخت واپس نسی راتلی. وخت سیاره د نن ورځ طرز په د نن ورځ څوک راګرځولای نسی، نه پیر نه فقیر. اوس د انګریزۍ یو متل دی یا کهاوت دی، هغه وایي ټایم از منی. ټایم از منی. دا وخت دولت دی، بلکې که زه هم دولت خو ختمېږي خو ټایم تر دولت هم قیمتي شی دی او ډېر فایدهمند شی دی. دولت ته هغه ځای ته نسي رسولی چې کوم ځای ته د وخت رسوي. نو د دې په باره کښې د قرآن رهنمایي دا ده چې الله تعالی په یو صورت شروع د زمانې ځخه کوي. الله تعالی په خپل قرآن مجید کښې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. الله تعالی په دې آیت کښې فرمایي چې په زمانه مه د قسم وي. په زمانه مه د قسم وي، یعنی په وخت مه د قسم وي، په ټایم د قسم وي. دا زمانه دورې اهمه او دورې ضروري شی ده او دورې مقدسه ده چې الله تعالی په خپله قسم په وخوړلو چې والعصر په زمانه مه د قسم وي ان الانسان لفی خسر. انسان په خساره کې دی. بیا نور مخکې ځه. اوس د وخت استعمال به څنګه؟ د وخت استعمال که د صحیح وکړ نو کامیاب سي. څورې هم کامیاب خلک سي. تاسې ګوراست نو که تاسې له دو ځای انټرویو اخلئ یا یې وګورئ نو دوی به دا وخت صحیح استعمال کړی، او چې کم هم کامیاب سړی دی په ده کې به د وخت ډېر غټ کردار وي. د به وخت صحیح استعمال کړی نو له وخت به یې قدرمن کړی وي. او که چېرې ته وخت قدرمن نه کړي نو وخت ته نه قدرمنوي. نو که ته وخت بې قدره کړي وخت ته بې قدره کوي، او که تا وخت قیمتي کړ وخت به تا قیمتي کړي، قدرمن به ده کړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تر مصروفیت مخکې فراغت غنیمت وګڼه. یعنی ته مصروفه نه یې دغه ټیمه ځه له دې موقع څخه، یعنی ته سټوډنټس یې یا استاد یې یا له تاسو د ټیچینګ یا د زده کېدلو یا د ورښودلو موقع سته، یا له تا سره ټیم سته، نو له ده ټیمه فایده واخله. مخکې تر داسې بیا به له تا سره ټیم نه وي د زده کړې او د ښودلو یا د زده کولو به بیا له تا سره ټیم نه وي. فلحال له تا سره ټیم سته، بیا له سکرینه وي او که له کتابه وي او که له استاده وي، له چی هم وي، له قلمه، له کاپۍ او له کتابه او له موبایله ځه فایده واخله. یعنی تر مصروفیت مخکې د خلاص ټیم غنیمت وګڼله د فایده واخله. د دنیا امیرترین یا کامیابترین یا څورې هم انسانان چې دي هغو به دا وخت صحیح استعمال کړی. نو که صحیح استعمال کې نو بیا به کامیاب راځي. او که چېرې د څورې هم ناکامو خلکو زندګۍ مطالعه کاسته نو د ده د زندګۍ مطالعه ستاسې وکئ نو د ده به وخت بې قدره کړی، غلط به استعمال کړی، وخت به غلط استعمال کړی، لا به وخت ضایع کړی وي، لا به وخت څه توجه ورکړی نه. نو ځکه به دای وخت ناکامه کړی، ده به وخت ناکام بللی، ده به وخت فضول تر کړی، ده به وخت دغسې تر کړی. د عربۍ یو کهاوت دی، لکه موږ چې یایو د پښتو یو متل دی. عربۍ کې وایي الوقت کالسیف. په عربي کښې وایي دا وخت لکه توره، دا وخت لکه توره. او ان لم تقطعه قطعک. که چېرې دا توره ماته نه کړي یا دا توره له ځانه کږه نه کړي نو دغه توره به تا ځله ټوکړې ټوکړې کړي، ځله ټوټې ټوټې به ده کړي، ځله پرې به ده کړي. اوس یو تبر یا توره یا چاړه پر تا د روانه ده، تا یا له ځانه لرې نه کړل یا د ماته نه کړل یا د استعمال نه کړه نو که روانه ده خو بل ځای استعمال کړه. نو که استعمال نه کړي نو دغه توره بیا تا پرې کوي، تا ناکامه کوي، تا خورجنوي او تا ضایع کوي. نو له دې ځایه اخري خلاصه موږ بیانوو. سو اوس په کار څه دی چې سړی کامیابه جوړ شي. نو ډېر ملګري سوال کوي چې موږ به دا ټیم څنګه استعمالو.
نو په ورځ او په شپه کې 24 غنټې دي. نو 24 غنټې ته راسه استعمال کړه، داسې استعمال کړه نو ټم ټیبل ځان ته جوړ کړه. د ټولو کامیابو خلکو یو ټم ټیبل وي. لکه ګوره الله تعالی یو عجیبه ټم ټیبل جوړ کړی دی. 15 وخت منځونه په څه شایسته انداز سره په کم ټم ټیبل سره جوړ کړي، او بیا یې په ګردو میاشتو کې د روزي یو ټم ټیبل ښکاره کړی دی چې په 12 میاشتو کې دغه میاشت کې به تاسې روزانه سي. نو دا ټم ټیبل را ښودلی، نو په کار دا ده ودته یا نظام الاوقات هم ویل کېږي، دا به جوړ کړي. نو مثال زه له 6 PM څخه زه تر 9 PM څخه کیل کوم، زه کیل کوم. نو له 9 بعد مثال زه به له 9:30 دا 9 بجې به سي، بیا به دا مثال نیمه ګنټه په د لمانځه ماښام ټیم سي. نو زه به بیا له 9:30 بجو څخه یا له 8 بجو څخه یا تر 8:30 بجو پورې زه به دا پیریډ اخلم، یا به دا کلاس ویم، زه به ګرامر ویم، یا به زه دا ټیم یوټیوب ګورم، دا زده کړه به ځینې کوم، یا به دا ټیم زه بیالوجي ګورم، یا به دا ټیم زه کیمستري ګورم، یا به دا ټیم زه اردو زده کوم، یا به دا ټیم انګریزي زده کوم. څه هم کم مضمون وي دغه 24 غنټې ته راواخله، دغه نمونه سره ووشه. بیا که ته په تعلیم لګیا یې او ته پر ټم ټیبل باندې عمل کوي، د هفتوار وي یا ماهوار وي، یعنې د هفتې ټم ټیبل د جوړ کړي یا د هفتې د جوړ کړی وي یا د میاشتې وي، نو بیا ته پر دغه عمل وکړي، نو دا ستا ټیم به ضایع کېږي نه، و هر کتاب ته به خپل ټیم میلاو سي. نو دغه وانن چې وخت تاسو صحیح استعمال کوئ، وخت ضایع کوئ ما، نو ضایع به سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.